أنا العبد السقيم من الخطايا. او چې خوري رستاسو دې جاګوندو رستاسو نه مخېستا نشته یره چې دا کوي دا یو جوړه کې راوړي دا باندې ځان له جوړه اوس وخت کې یو شکل راځي دا کالج کې پروفیسور نو ما دې ویل چې دا جوړه کې راوړي دا په هغه ځای نه جوړه ما وی کې د وکاس نه وښه جوړه کې کوم دا نه پاتې شو وینن لا راځه دا واسکه کنه وی دا وایي اله کومه واسکه په دغه ډیر شي ویلي کنه په دا وایي خبره کوی شو کله څه د 2000 روپۍ وتی زما کړه د 2000 روپۍ وسی واکړه کوله هر څه تیار الله جل شانه یا علماء ورته دا اوسګار خلق لري البته دا بل خبره دي عزم درکو زمارونو چې قرآن مجید دا الله کلام دی دا الله خبري او دې کې الله کوم خیر او برکت خوندلې تاسو سره ربط او تعلق قائم دي څنګه قائم دي تعلق د دې علماء ته دي يا علماء وسبلي نرجع بسبلي علماء من درکاوي دا مدرسې کامیابی دي د مدرسو ته ترقی ورکړي قسم دې کړن دا مدرسې په وخت ځمکه باندې دی نو موږ سناوي یو یا ممکن انسانیت کا نشتا شکل د انسان کې ابو جهل انسانو کړو شکل د انسانو کړو خو خوې نه چاو خوې د زناور او ما خلقو چې چا ایمان راوړو نو د ایمان راوړو نه بس یو حالت او د ایمان راوړو وروسته بیا صحابي یا کوم مقام ته ورسېد د الله د طرف نه په سلام راغی ربانه جلتی عشره مبشره صحابه کرام د الله خطابات ورته رضی الله عنه الله راضي ورضوا عنه دي د الله راضي أولئك هم المهتدون أولئك هم المفلحون أولئك هم الفائزون لكن أبغى شاك الله ورحمه ليس كامل من كعب نفسه كذا ما جروانه أبغى نفسه كذا ما جبكر روانيه جدول ما يقول فولا ما هو تابعين اليوم يوم وقتنا مدرسة جنت شعر بينام ترجمات منه فدي شرع كمان سوجل سكري شرع وشرع کې مجلسي کړی الحمدلله د مالا غزل او کتل وچه تجواب شوې ده ټول وایي دا کامیاب اول واړي زمارونو ډېر فرشتي د اسمان نه راځي ډېر پیریان نه راځي دا هم تاسو کامیاب هر سړی په خپل آمدنۍ کې یو حصہ وباسه او اگر اورا ولې څه دی ورکوي چې دا زما په مدرسه کې حصہ شو دا زما په جمعات کې حصہ شو او چې د چرچړې د جالي عمر جمعات ته جوړ کړ حدیث شریف کې راغلي دي خدای بدل په جنت کې کور جوړ کړي خو د جنت کور غوړې د دې نه یادې دا ستاسو ځان غاټي پکې نه لګي دا چې کور بدل جوړي چې یو خخته به د سرو ضروري او یو خخته به د سپینو ضروري او باندې کې خطا او سیمټ لګي کنه لګي فقط چې یو ځای کې نو په سیمټو یو ځای کېږي کنه هغه مشک او عنبر هغه صحیح مشک او عنبر روزه را روانه یو سجده دی په روزه کې وکړه د روزه په شپه کې دی یو سجده وکړه فرمایي الله تعالی داسې باندې په جنت کې درکې چې دا غي بشپې د زړه دروازې شپېته زره او د پاسه لپی ماربل چې لګېدي هغه سره یاقوت موږ باندې ماربل او ټایل لاره نه لوګه د پاسه په باندې چې کوم ماربل لګېدلی هغه او دا یو دروازه دا به سرو دروازه دا دروازه به سرو دروازه سورې سې دې په سره
دا کوم ځای کې نسبت کېږي دا خبرې د علماو سره د علماو په اتباع د علماو په تابعدارۍ باندې او بل یو خبره ته وکړې بس کومه بس دا یو خبره کومه بس چې امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې یو حدیث را نقل کړی درې کسان به راوستي شي قیامت په ورځ یو به ملا صاحب یو به مجاهد یو به عابد عابد په حدیثو کې هغه چاته ویل کېږي چې هغه ټوله شپه عبادت کوي د ورځې لمونځ دې ته څه ویل کېږي داسې نه ده چې ما ورته دلته کې 2 رکعاته لمونځ وکړو بس زه عابد کوم عبادت خو مې وکړو خو زما استاد سم عبادت کوي سړي زمونږ خو سر دا ځمکه لګولې دي بیا پورته کوي ډډه ده دا اکثر دا خبر کوي شیطان خپلې دې موږ ایمان کوي یو سجدہ ورکا وہ ایسا سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے کہتا ہے آدمی کو لے جا سجدہ یہ وہ لگوا وہ خدے اومانا منی زور دے بھی نہ لے لیکن نماز ہوتے ہیں بستار ہوتے وہ خدے مینت منی کا نیا وہ تو رشتیانو سیتا ہوتا ہو کیا کرنا من رشتیانو سیتا نہ لے عابد او مجاهد الله کو فرشتوں کو بھی ڈال پڑا بولے جرا ابو الحسن سے خبر شي ته پاګه ابي ورمان ول شي هو یا چتا د خو زمانه د مسایل د کړي زیدل ته په خو دمو دا سړي د جنت ته وتره الله کا مبارک پټ سپټ نشته نشته اللہ وہ تو ایسے بلا ہوتے گا ستاب دنیا کی زندگی دا ځان د پاره نه و د جهان د پاره ځان د پاره نه و او دلته دې تصور وکړه د خلکو د پاره د جهان د پاره د زندگی را تلامه نه راځه د جهان د پاره څنګه زندگی را د جهان د پاره راځي زندگی چې په ایمان راته وای چې د جمعه د امام تنخواه دے پا کم گریڈ 17 کی 18 کی 19 کی تشکیل تشکیل 3 من بکی نشتا لبا که 17 تا 14 تا 15 جائز کیا پکی نشتا علیکہ امام تنخواہ انسو سر چپ شکر دو خالی سے تو سنتا اور اسے سنوا اوہ فنزور سبیو مرتا ہونے کے بعد شکروں کو قدرش مفورہ دے نسوار شکروں کو العباد بالسنجر عباد بدتن کام سنہ خرج ہوا اور ذرا سارا موبائل او بس ګر کوجې په وخت کې ورکړي دا لکان دا په موټر سایکل سواري دا چل دا بس څنګه کو دیو وینره دا به نه کې پسند کوي د دې خلک له سونه انا مناسبه نو دغه زندگی د عالم لپاره شو کنه چې د ایمان د امت محمدي لپاره د زندگی شو کنه شو نن یو کلاس 4 چې فرست ټایم ورکی شي هم دا تنخواه 18,000 او زما مناسب د چې په مدرسه کې شل کاله درس وکړي نو 10,000 روپۍ تنخواه نه رسي او بیا هم زما سره څه او تاسو مخکې مناسب تبوی د تودری دا حساب کتاب شروع شي کیږي او اوس په بدلاره باندې دا لدارو ته دوزخ تا دارو چته ته نه دا نه اګو پاتې شو څه تا دارو پرې دا په کوټ مې دارو ته دوزخ تا تودری د مناسب دا خلق برازي
حساب کتاب بکیږي دا به ټول جهنم ته ځي ایوه مسلمانان خو ګناهونه به ډېري نیکۍ به کوي نو د دې ګناه د پاکوالي دپاره دنیا کې ګناه په یو ټکي معاف کېږي خدایه بس بیا به او بیا یې بس الله ته معاف او هلته کې بیا چې ځان سره دې یوړه نو بیا به د دوزخ په اور باندې الله دې موږ دلته ودرېږه دا خلک چې کوم را روان دي نو ګوره پکې خپل شاګردان خپل خادمان خپل محبت کوونکي هغه خلک چې ستا خبره په غور باندې اوري دغه خلک دې راټول شاګردان خادمان محبین چې تا سره محبت کوي او مستمعین چې ته درس کې وغیرہ ته وغیرہ ته بیان کې وغیرہ ته وغیرہ دا خلق راخلا او د جهنم په ځای جنت ته راولا اگر که د اسمان د ستورو پرې ټول وایي د علماو ملګرتیا پکار ده که نه پکار د مدرسې ابادول پکار دي که نه دي پکار دا به ابادوي که څوک غواړي چې زه د جنت ته لاړ شم ایسا فرنج یاری نہیں مخیر واصل بندی سوال چې څوک وایي چې زه جنت ته لاړ شم او زه به دې مدرسه کې تعاون او امداد کوم لږ باندې لاس اوچت کړه وایي دا خو ټول جنت الله نو هېڅ پې سم الله دې ستاسو دا جذبه قبول کړي لږ باندې امداد او تعاون او بیا لوی تعاون دا دی چې دا خپل بچي دلته راوړي چې دا علما ستاسو د دې بچو نه قیمتي سرمایه جوړه کړي چې دا یو بچي حفظ وکړو نو د خپلې کورنۍ د لسو کسانو شفاعت عالم به د بې شماره خلکو کې ویې ما ته د حدیث کې چې د اسمان د ستورو نه یم دې شفاعت وکړه او جنت کې بوله او حافظ دی به کم از کم د لسو کسانو شفاعت نو زما ورونو دا یو بختوره موقع ده دې علماو دا محنت کړې خواري کړې دې بچاو محنت کړي خواري کړي الله دې دې کا دغه محنت او دغه خواري مبارک کی الله پاک دې دې علماو د علومونو کې او د دې په علمونو کې خیر او برکت نازل کی او دغه بچي دې الله عالمان با عمل کی او کرونا وایرس کې ډېر روان دي نو یعنی الله به خیر کی دا بیماریاں دا تکالیف دنیا زندگی چې الله راضي د دې لپاره شرعي علاج دا دی چې اودس کوئ ډېر او په ګرمو اوبو باندې لامبئ او 15 وخته اودس کوئ د دې علاج رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخکې ښودلی دی توصیه کراله او د دې نه علاوه یو دوه خبرې درته کوم هغه دا چې د ماسخوتن د لمانځه نه بعد صلات تنجینا درود تنجینا تنجینا کو تنجینا کو دا درود او یا کی روایت او بل کامل علاج دی چې سار د سنت او د فرض په منځ کې یو سلوي پیری سورۃ فاتحه وای او ځان په دروي کرونا مرونا نه بل الله پاک حفاظت نصیب کړي الله دې متعال نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد